السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول ستړي مشه نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف ووایه. اللهم صل على سيدنا محمد. محترمو، تاسو ډېر قدرمن خلک یې. شپه مو تېره کړه او د الله تعالی جل جلاله د دین په سلسلې کې جمع شوي یې او په داسې تنګ وخت کې او داسې مصروف وخت کې وخت بسل او بیا تکلیف اوچتول او بیا داسې په ځنګل کې درې کېدل چې په هغې کې یو سهولت نشته. دا د تاسو اخلاص اثر ده، د اخلاص نه معلومیږي. ده الله رب العالمین د موږ په اخلاص کې په عمل کې نور برکت واچولی کړي، ترقي مو واچولی کړي. محترمو، تمام انبیا علیه السلام چې دنیا ته راغلي دي، چې څومره دي، دو 4 کروڑه وو. دې لاندې بیا دا ټول کروڑه نور د پسې دا یې بنیاد ده. 4 کروڑه بنیادي دي، نور یې د 2 کروڑو دپاره نور بیا محنتونه دي. یو دا ده چې د الله رب العالمین جل جلاله چې کومې خبرې وي، کلام وي، مخکې تورات و، انجیل و، اوس قرآن مجید ده. دو آیاتونو په خلق ته لول چې خلکو پوه وي چې د الله تعالی څه احکامات دي، کوم عقاید په کار دي. یو کار یې دا و. دویم کار هو الذي بعث في الأميين رسولا يزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. دویم کار یې هغو تزکیه وه او تزکیه باندې د انسان فلاح دار و مدار ده. بلکې کله هغه نه کوي. په تزکیه باندې د انسان د فلاح دار و مدار ده. الله تعالی متعددو ځایونو کې په آیتونو کې دا خبره ذکر کړې ده چې د الله رب العالمین جل جلاله بار بار دا فرمیلی دی: قد افلح من تزکا قد افلح من زکاها بل الله یزکی من یشاء. نو اول دا تزکیه ده چې بیا د تزکیې په بنیاد باندې دا بنیاد شو. په دې باندې بیا د نورو اعمالونو د هغه ده که یو ایسا عالم ده خو تزکیه نه ده شوې، نو هغه به د علم د ده د خپله کې په جګړو لګېږي او د ده علم به هغه مصرف نه وي چې د کوم د علم مصرف ده، چې کوم ځای کې د علم کوم مقصد ده هغه به نه وي حاصلېږي، چې علم نفع ته هغه به نه حاصلېږي. او که به کله هغه جهاد کوي چې کله تزکیه ورکړي نه وي، نو هغه د جهاد به د دنیا دپاره وي. او که هغه خلکو ته واعظ نصیحت کوي، تبلیغ کوي، خو چې کله تزکیه یې نه وي شوي، هغې کې به خپل ترفق، خپله بډایي، خپله هغه به کوي. ځکه دا بنیاد الله رب العالمین د فلاح بنیاد چې کوم ده، دا تزکیه ګرځول ده. چېرته کې تاسو قرآن مجید کې ګورئ: قد افلح المؤمنون یا الذين هم في صلاتهم خاشعون.
د خشوع دا تزکیه ده، داسې نه چې صرف لمونځ کول بلکې خشوع دا تزکیه ده. اب اوس تزکیه یایي څه ته چې څو پورې دا حالت سړي تحصیل شوی نه وي عمره پورې د هغه دین هغه داسې ده لکه د شګو په غونډۍ باندې ولاړ ده چې څنګه خواهشات په راغللو لکه څنګه په غونډۍ باندې خواهشات راشي په چا یو لوی محل تېر کړی وي او چې کله هوا په راغله ټول هغه چې کوم عمارت وي هغه درهم برهم کي درنګ ته چې د کوم چا دین په تزکیې نه وي په خواهشات وي هغه دین باندې چې کله خواهشات راشي دنیا مفادات راشي دنیوي مفادات راشي هغه بیا غیبت کوي. تاسو ګورئ نن سبا ډېر ښه خلک بظاهر غیبت به کوي. اوس د غیبت چې کوم ده دا خو د خپل د مړه ورور غوښې خوړل دي. خدای قرآن مجید کې خپله فرمیل دي چې غیبت چې کوم ده دا یې تاسو د خپل د ورور غوښې خورئ او هغه ورور چې مړ وي دومره مکروه ده. دروغ دی چې هغه د شرک نه بعد دویمه ګناه ده. واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قول زور د بتانو شرک سره یې بتانو عبادت سره یې خپله کې زور زیاته کړو او دا دروغ موږ وایي. تاسو ګورئ او دروغ نه موږ بلکې ټیکاله جوړه کړې ده. خوند په خولو په غیبت خوند خولو. بهتان د هغه نه غوټه ګناه ده ځکه چې بهتان خو اصلي کیسه عمل وي نه غلطۍ ورکړي نه وي ته یې پسې شمورې پې چې دا دي دا دي که تا نه مخالف شو بیا ته چې دا اوس څه شه ده بیا فلانکان جوړ شو بیا نه بریلا جوړ شو بیا نه دا جوړ شو بیا نه دا جوړ شو تبلیغ مخالف شو د هغه مخالف څه ده د ملایانو مخالف شو. دا اصل خبرې دا ځان نه د خبرې به جوړېږي ویلې جوړېږي چې دکې تقوا نشته د تزکیه نه ده شوې. که تزکیه یې ده شوې وه نو چې دروغ چې کوم ده په ده باندې خو هغه مشرکان د مکې هم شرمېدل چې دروغ به زه څنګه یم. تاسو ته خبره معلومه وي د ټولو علماو مجمع ناسته ده ډېر کثرت سره علما راغلي دي. الله رب العالمین دوی زندګۍ کې برکات واچولی کړي. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې کله مسلمان نه و شوه هغه ټایم کې چې هرقل ته لاړلو تاسو ته معلومه ده چې هغه چې هغه یې مخ ته کېنولو نو ته ویل چې تاسو دا هغه چې کوم ده هغه هرقل ته ویل چې که د ساده تاسو صاحب درویغ یایي بیا تاسو مې تکذیب کوی به چې دا درویغ دی ویلو. هغه وی چې ما هغه هره خبره یې ته رښتیا رښتیا کوله. هغه وی چې ما هغه ټیم کې خو بغض و حسد و جګړې وي دښمني وه نو ما به خامخا څه نه څه لکۍ دا لوري کړې وه دروغو لکۍ. خو دا ده چې زه په دې شرمېده چې وروسته یې ما نه بعد وروسته به خلک یې چې ابو سفیان خو درویغ یې لیو کسې ویلي ما خپل خلک به وي ستا په خپل خلکو پوهېږي چې هغه کله کله ستا درویغ یې ویلي لیډر که نه وایي چې درویغ یې ویلو درویغ یې ویلو پوه شي. خو چونکې غیر پلا وي هغې وایي دا درویغو ته پرتوک کوي چې د ما نه وروسته و بیا دا خلک یې چې را پټه پټه بي چې زموږ لیډر خو درویغ یې لیو. نن سبا هغه ورکه شوله دومره درویغان راغلو چې خپلو درویغو ته رښتیا لګي. اشخاص یو چې کوم ده ډېر لالچي سړی و درویغان یې ډېر و پوه شي. د اشخاص چې کوم ده د حرص لالچ دا یې مشهور ده. دی وارې د وړکو تنګولو بیا دوی ته وایي چې لاړ شئ منډه هغه ځای کې وړکي هلته کې افلانکا چې کوم ده زید یا عمر دا خجورې تقسیموي دا ټولو منډه وړکو منډه که وړکي خو خجور تقسیم خوند درکوي چې لاړو اشخاص یې پسې ورغلی و
اوس خجوري خو نه ته دروغ یې ته ویلي وو چې ته ولې راغلی ته دروغ موږ ته ویلي وو چې موږ چې ماشه کوم رښتیا ویلي موږ هغه په دروغجن وشتي یو ځکه چې هغه دروغ دومره ډېر شو چې هغه دروغجن ته خپل دروغ رښتیا لګي. نو دا د شوي نه چې کله عام شو دې وجې نه چې د تزکیه نشته موږ امانت نشته ده خیانت ته ښکار د چې نن د مسلمانو پیټایي کېږي دې واحده وجه دا ده چې دو کې د ایماني صفات نشته چې ایمان شته صفات یې نشته دي نو دا ایمان نشو سره دا خو نمایشي ایمان شو د خبرې ایمان نمایشي دي چې الله به ستا ټول څه کولی شي بیا دا کولی شي بیا دا کولی شي چې کولی شي بیا دروغ ویلی په دروغ ځان ویلي وي چې ته بیا په غیبت باندې ویلي ځان کامیابوي بیا ته سودخوري ویلې کوي رشوت ویلې کوي خو تا د خبرې دي دا تبریکار کې باندې لکه تبریکار چې کوم ده د عمل نه خالي ده خبرې سره دي خو نه لمونځ کولی شي نه اودس کولی شي نه ژاڼې ولی شي خو خبرې ورکې بند وي درنګ ته موږ خبرې ورکې بند دي نور څه ده هغه عملي زندګي موږ نشته ده تزکیه یې عملي زندګۍ ته دا وي څنګه د داسې وي چې د دې د چې انسان کې څومره رذایل دي د بیمارۍ دي خیانت ده دروغ دي منافقت ده ریاکاري ده نمایش ده دنیا پرستی ده او د نور چې کوم ده د حسد ده بغض ده تکبر ده دته دو رذایل یایي علما یعنې بد صفتونه دا نه لاړ شي بیا الله رب العالمین انسان داسې جوړ کړی ده چې دا چې بد صفتونه لاړ شي بیا ده باندې د الله رب العالمین خو ډېر لوی عظیم ذات ده هغه رحمان ده هغه رحیم ده هغه شکور ده هغه صبور ده هغه رښتونکی ده نو بیا د هغه الله لکه څنګه د عالمین سترګه چې وخیږي نو بیا هغه چا ترشنی ورکوي چې کوم څوک ته مخامخ راوړ وي اوس کوم خلک چې غورکوي که نه ناست غرونو کې یو ترشنی راسي نه راسي نو چې کله د سړي زړه د دغو د بدو اخلاقو نه د بدو صفاتو نه صفا شي بیا الله رب العالمین خپله تجربه وکړي بیا ده کې امانت پیدا شي بیا ده کې مهرباني پیدا شي بیا ده کې اثار پیدا شي بیا ده کې خپله کې خپلوي پیدا شي دا بیا د خپل بیا دا د هیڅ بل عزتمن شو خیر د کم وخت نشته د کې تواضع پیدا شي د کې اثار پیدا شي یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه اگر چې خپله وږي وي خو بل ته ورکوي خپله نوار ده خو وایي چې نه بل دی وخوري د کې بیا دا ښه اوصاف پیدا شي تاسو وګورئ دغه اوصاف نن معاشرې کې شته نشته د وجه څه ده چې موږ تزکیه نه شوي او چې تزکیه سړي وشي هغې چې کله زړه صفا شو نو بیا الله رب العالمین قدرتونه داسې ته په نظر رسي لکه څنګه د موږ ته د خوشبویي په ګل کې رسي د ګل تاسو بوی کې خوشبویي ته رسي که نه رسي ګل کې خوشبویي ګورئ تاسو نه خو خوشبویي کسې درنګ ته د ځمکې اسمانونو کې بیا د الله تعالی قدرتونه د الله تعالی طاقت د الله تعالی لویي او دا چې د عزت او عزت د الله رب العالمین په لاس کې ده دا په حقیقي معنو کې انسان ته مخته راشي او چې دا راشي ظاهره خبره ده چې بیا به هغه الله ته چکو کېږي چا ته به چکو کېږي الله ته به چکو کېږي یو خو صاحب په خولې یایي زه ته وایم دې یوه واقعات بیان کړم د علمزیر علمګیر هم ته یوه لور وه زیب النسا نومېده ډېره شاعره وه هغه به ته د شاعري مه کوه خو دې هغې ته خوند درکولو شاعره وه پاکدمنه وه سترمنه وه نو دې یوازې د ایران بادشاه یو مسا ویله
دوری ابلک کسی کم دیدہ موجود دوری ابلک کسی کم دیدہ موجود دا برګه مرغللې بوډۍ را خام ورکتلې مرغللې یک یو شی وي یو رنګ وي نیم تور نیم سپین داسې ورکې نه وي چې د یوه په رنګ باندې یوه مرغلۍ دا به ډېره کمو خلکو کتلې او بله جمله چاته ورتلاله شاعران ډېر د دې خبرو باندې ډېر بې هغه وي چې یوه مصرع چا چې ویله اوس یې دې د بله کړه به څنګه جوړوي مړي ته کړی یې د بله مصرع به پسې څنګه یې بربروي نو ډېر وګرځو خو چا د دې ځواب نه شو کولی او خپل هغه ته نه ورتلو بصرو ته نه ورتلو بس خوله یې ووتله دوری ابلک کسی کم دیده موجود دا تلله هندوستان ته ورسېدله المزیب رحمت الله لور ته ورسېدله زیب النساء ته چې کله هغه یوازې ناسته وه هغې د خبرې یعنې دا شعر رسېدلی وی ته مصرع نو هغه اوښکې یې تالې شوې ده اوښکې سترګې یې تورې کړې وي هغه چې سترګې اوښکې تورې اوښکې وي بیا کله سپینواله وي تورواله ورکې وي سپینواله ورکې وي تورواله ورکې وي نو هغې دغه نه مصرع کې په مصرع یې ولیکله د جواب یې ولیکلو چې دوری ابلک کسی کم دیده موجود مگر اشکی تبان سرم آلود مگر هغه اوښکې چې د معشوق نه بهېدلې وي هغه اوښکو کې چې کومې دي چې هغه په سرماوي کې لګېدلې وي هغه مرغلره مو کتلې ده څنګه ده چې هغه څه شوي هغه مرغلره ده خو براګه تراګه ده دا چې کله بصرا ته ورسېدله ډېر خوشحال شو شاعران ډېر خوشحال شو وایي چې هر نن بیا څو ورځو تقریب برابر کړو لکه موږ جلسه کوو اجتماع کوو دا فلانکات تقریب ده دا فلانکې تقریب ده مختلف تقریبونه وي دا مشاعرې دې پوره ده دا د قریانو دې پوره ده که وکړو دوی د شعراو تقریب برابر کړو چې کې مشاعره کېږي او دې پوره مهمان یې خصوصي وو دغه سړی چې د هندوستان کې چا دا مصرع جوړه کړې ده دوی ته تقریب جوړ کړو چې کله تقریب یې ورته جوړ کړو بصرا ځواب ور واستولو تاسو ډېر قدرمن خلک یې خو تاسو ته موږ داسې کې مشاعره ده خو موږ هغه څوک بولو چې هغه دغه شعریه ده چې مگر اشکی تبان سرم آلود دا چا جوړوله نه شو جوړ کړې ده دې وجې دا دې پورې موږ تقریب برابر کړی ده دا مهمان خصوصي راوستله ده ورکې بلله ده هغه لور ته وایي ته ته ویل شو اوس یې چې ښځه یل دي خو دا باده لګي اطلاع خو ته نه شي چې دغه یې موضوع ما دغه هم نه کوه دغه یې موضوع ما ده نو هغې په جواب کې ورته ولیکلو ډېر اشعار دي خو یو شعر دا دوه مصري دا دي در سخن مخفي منم چون بوی گرد البرگی ور زه به د خپلو خبرو کې داسې پټه یم لکه څنګه خوشبويي په دګبل کې پټه وي تاسو خبرې پوه شئ لکه څنګه خوشبويي پته لګي نظر من درسي خو څه به ګوري ګل به ګوري ګل به بیایي یې چې زه په خپلو خبرو کې داسې پټه یم لکه څنګه خوشبويي د ګلاب په ګل کې پټه ده هر کی دیدن میل دارد در سخن بیند مرا چې څوک ما ګوري چې دا به څنګه ښځه وي څنګه دا به څوک وي ښځه نه یې ښځه یې چې څوک ما ګوري هغه به مو کلام بویوي بس دغه خپله مو نه شي کته درنګ ته چې کله یو سړی د زړه یې صفا شو الله سره تعلق جوړ شو دا ټول کائنات کې دا د الله قدرتونه د الله تعالی طاقتونه داسې ګوري لکه څنګه تاسو ته خبره وکړه بیا دا په خدای باندې عاشق شي په چا عاشق شي په الله سره محبت شي والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان چې کوم دي دا مؤمن شو اوس دو الله سره شدید محبت وي تو هر شي نه زیات محبت ورسره وي او بیا هغه نه بعد
د دې چې کله د مینه د الله تعالی تجلی وشي نو دکې بیا د امانداري راشي دکې شکرګزاري راشي په دکې وفاداري راشي په دکې ایمانداري راشي دا ټول شیونه راشي نو دا د اسلام چې کومه بنیادونه دي دا سره ولګېدو اوس د زکات چې کوم ده هغه نمایشي نه ده الموز یې نمایشي نه ده خبرې یې نمایشي نه دي ټول هر کار به کوي الله دې پاره به کوي نو پورا دین باندې روان شو چې روان شو په پورا دین روان شو اوس دې پته به څنګه لګېږي دې اثار ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوو ایماندارو او د دوو چې چا تزکیه شوې وه د هغو خبره بیانوي چې مخکې زمانې کې دوه ایماندار وو د بني اسرائیلو په وخت کې او دواړو ایماندارو یو بل باندې ځمکه خالصه کړه ځمکه چې خالصه کړه په هغې ځمکې کې هغو کار کولو چې چا باندې خرڅه کړې وه په 2 تولو 3 تولو باندې خوستې وه هغې کې لوی غټ مټکا 2 مټکي د سونیر ووتو چې هغې کې زیورات وو ورکي زیورات خو انسانان جوړوي زیورات ورکي وو بنګړي ورکي وو د سونې ټول ډک ډک 2 مټونه ووتو ورکي 2 یا 3 دې کې ماسکې کوي والا برابرولی ځمکه هغه دا جوړ شو د اوښ کېنولو په هغه باندې مټکي بار کړو هغه چاته یې راوړلو چې کوم چا د ځمکه خوستې وه اوس موږ مسلمان یو کله په خدای چې بزرګ یې مومي چې ویري کې چاته چې دې زمانې بزرګ خو چې کوم دا دوی چې مومي بیا به نه ویل کوي ته باندې بجوړ چې دا مو ده دغه نه روان کړه ده اوس یې روان کو ته کېنولو چې دا څه دي چې دا خو سونا ده چې سونا ده دا تو په ټیکر وتلې ده ټول مو په ټاخ وستو هغه چې مخ نه ده دغه ته څنګه ده تاسو په ټیکر وتلې ده او دا ځدانه چې د سونی خوروي دغه مټکی دي دا به د ابای شي یا چې ابا ته مو ته ابا نه دی چې مو یې شدي او نو مې ابا ته نه کېلې دي ته دی هغه ته چې مخ نه دی مخ دوی ټولې سونه کړي دا پوښي دا مټکی مو نه راسي موږ څنګه په صدا دا یې مو ده او دا یې تو ده یو چې مو ده بل چې مو ده جګړه ده که زما چې دا یې تو ده ته چې دا یې تو ده جګړه شته جګړه ختم شي جګړه ویلې ختم شي چې تو ده چې تو ده کزي ته ویلو کزي ته ویلو چې من بلا ویل هغه ته وخندلو چې ته نن شامه مې راغلی ده بیا وایي ته داسې وکړې چې تاسو خپله کې رشته نه کوئ وایي چې ما حضور شته بلته چې موضوع شته ده نو خپله کې هغه ځای کې د نکاح وتړلو څه یې سونا یې هغه ته ورکړه هغه کورې په جوړ کړو نن یې ده ته ورکړه هغه ته ورکړه نن یې تقسیم کړه چې دا فقیرانو باندې تقسیم کړي او دا ایماندار ده جریر بن عبدالله رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت شو هغه ته سوال چا خیب وکړي هر مسلمان سره تاسو د علماء شوی نه خبر دي موږ ته تزکیه ده زده نه چې موږ د الله تعالی یو د الله تعالی دا یو خبرې دي هغې مطابق عمل کول دي چې ته الله تعالی یو منې د الله تعالی سره د تعلق په رښتیاو باندې وي بیا به ته د الله تعالی په خبرو باندې عمل کوې عملي زندگی به ته بل نه مناوي دا نه چې کومه نمایشي زندگی دي هغه ته بزداره وي وړې خبره ومندې مو یو ملګری غندي یو ملګری نه و پېژندګلوی مو زه به خبر کله کله بېغلي کولې بیا ما ته ویل چې دا زه چې کله په دا پردي پټي کې څه د مو پښو پورې خټه لاګي دا جایزه ده که ناجایزه ده مو چې غلي ما کوه دغه جایزه ده موږ په د لږو لږو خبرو په د واړو خبرو خپله بزرګي جوته وو چې زه داسې بزرګ یم او چې وایي ګورې خط پسې غیبت به کوي بهتان به لګوي درویزغان به وي او پیسې به دې بل چا پټې پټې وایي نو جریر بن عبدالله ته ویلو چې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته چې تاسو به د بل خیرخواه دا د نبي کریم صلی بیعت واستاوه صحابه کرام داسې خیرخواه خلک وو
د خپل خدیم واستول چې لوړ شم ورته یو اوس واخله پیسې نه وي ورکړې هغه ولاړ اوس یې واخیستو په 300 درهمه باندې 300 رایې واستو چې د 300 روپۍ ورکړه چې کله اوس فقط وایي دا 300 نه 400 ده هغه وایي ته چې دا اوس ته ماته په 400 نه راکوي چې ما ته په 300 ته درکړه ده نو 400 خو درکوم چې په 300 درکوم په 400 خو درکوم هغه ته چې پس مو 400 مو شو هغه ته وایي چې بیا سوچ وکړه چې دا اوس تیز ده دا خو ډېر نور پښې مې سره وکړه چې 500 نه راکوي چې خو درکوم داسې 800 ته ورسولو 300 واسي 800 ته د خستون کړه هغه ته وایي ته وایي صاحب پیسې ویل کې لوړ وي تاسو صاحب ته پیسې ویلي ته د 300 اوس 800 واخیستو چې زه پوه شوم چې دا ایمو خادم $2 کې چې ته اوس فسته ده هغه د مارکیټ نه ده خبر مارکیټ نه خبر نه ده دا اوس چې ما سوچ به کول د 800 اوس وو خو دا غریب ته هغه خبر نه و نو په 300 روپۍ باندې واخیستو ځکه مو ته څه وویل کې ځکه چې مو نبي کریم عهد خواسته ده چې ته به مسلمان خیرخواهي کوې نو دا خیر خو دغسې یاره څه به څه وکړو دا چې څه قیمت واسې ده هغه قیمت اوس درته زه ویل کړم داسې موږ کوو وایي چې څه ده ډبل شو مې موندله ده ټول دې ولاکو تزکیه مو پېژندله که نه تزکیه دې ته وایي هغې اثر ده هغې تزکیه اثر وي ته به د هغې په معاملاتو وګورې ځکه چې تزکیه چې کوم ده د معاملاتو نما ده څه نما ده چې معاملات یې صفا وي که صاحب په عباداتو کې ډېر تیز ده خو معاملات یې خراب دي پوه شه چې عبادات یې نشته دي دروغ ده ځکه چې عبادات سره د انسان الله سره تعلق جوړېږي چې تعلق جوړ شو نو د معاملات صفا شو نو چې کله د تعلق الله سره جوړ نه شوه ځکه یې معاملات خراب دي چې معاملات ځکه خراب دي چې دا سره تعلق نشته ده دا د رزغان ده زه یوازې روان وم هغه ته ویهاړي ته هلته کې ظفر احمد حضرت مولانا ظفر احمد قسمي صاحب رحمت الله علیه وفات شوی ده ډېر لوی ښه سړی و یو ته چې ختم بخاري و ما ته دعوت راکړه زه هسې ملتان ته لاړم وایي ویر شه مستقل سفر ما ته ډېر مشکل وي تاسو خبر یې نږدې خلکو ډېر خبر ده زه لاړم لار کې روان وم په یو میدان کې مې غواګانې وکتلې داسې غواګانې وې داسې د پنجابي غواګانې دي دا سپینې وې که تورې لکې لګېدلې وې تورې لوی میدان په کې ډېرې غواګانې ماشاءالله رب العالمین دومره غټ فارم ده او د غواګانې یو کې شی دي کې ټولې یو شی غواګانې ټولې چې موږ نږدې روان شو هغې روډ خوا کې غواګانې لګېدلې وې څه په میدان کې وي زه یې ته ګورم هغه خوسیږي سره نه چې نور نږدې شو هغه یې سیمنټ نه جوړې وي هغه یې سیمنټ نه جوړې مو ملګرو ته ویل موږ ګوډې کې ولاړو مو د خو سره خوسیږي نه چې د سیمنټ نه جوړې دي مو چې دا دې خوښه خو راشي چې نه مو چمړې نه چپله جوړېږي چپله څه ده کیړې موږ ته کیړې چې نه جوړېږي نه مو چې نور څه ګوډه موډه نه جوړېږي نه هغه جوړېږي نه مو چې د سوپ نه د چې شودې وځي چې شودې نه وي وځي مو چې د غر وځي څه ده د سوپ کار مې د سګرې سوپ چې سوپ وکړي موږ څه ده موږ تاپ یې لګوو که نه بیا وسې زه بیا کارونه پکوو بیا ډېر موږ پر کارونه کېږي چې هغه نه پکېږي هغه ته چې څه ده فصلو ته چې چې هغه نه کېږي نو موږ دې فایده څه ده هغه موږ دا موږ عملونه شو دي تاسو دې عملونه دي موږ چې موږ عملونه یو کار نه کوي تش کورتوس دي تش کورتوس دي د موږ ایمان چې کوم د درم نه ایمان ده چې د خولې مې خبرې کوو توحید په خولې باندې الله تاسې مدنونه ګرم کړي دي او چې واپس کس ته نه خاص پسې د چرګ نه ته منډه کوو لکه څنګه چرګ دانې پسې منډه کوي چې د یو شی ټي 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 داسې منډې پسې وایي نو تزکیه چا شي دا نه تزکیه دې تزکیه یې او چې کله دا تزکیه د سړي وشي نو هر حکم ته د الله تعالی جل جلاله
بیا سر دا کېږدوي ته پوره دین باندې روان شو. بیا خپله کې دوی اتحاد وي، زه مسلمان یم ته مسلمان یې، زه به صرف د 2 روپۍ دپاره تا پښې وایم چې د 2 روپۍ دپاره تا پښې وایم، ما کې ایمان نشته، ما کمزوره ایمان ده. دا نه چې کافر یې خو تا کې ایمان کمزوره ده، دعوی مه کوه، دعوی مه کوه. د تزکیې ضرورت شته که نشته؟ تزکیه یې دی ته موږ تزکیه دې ته چې بس خبرې کوه، خبرې تزکیه نه دي. دې ته چې را پوښ دغه دې څو خبرې څو کارونه کوه چې خلکو ته چې کوم جواتې خبرې وي خلکو ته هغه کوه، هغه کارونه کوه، او چې کوم پټ پټ وي هغه څه ده هغې باندې خپل ګمګوسې ورکې وایه. دا په دین باندې عمل نه ده، دا تزکیه نه ده. دا داسې خلک خو الله رب العالمین فرمایي چې دا به ذلیل وي. افتؤمنون بعض الکتاب وتکفرون بعض. تاسو آیا په بعضې کتاب باندې ایمان لرئ، بعضې باندې کفر کوي. کفر هغو نه کوي، اوس به یې بل باندې ټول، خو مطلب دا چې په نیم عمل کوي په نیم نه کوي. افتؤمنون ځکه ویلو الله تعالی فرمایي چې داسې خلک سزا صرف دا ده چې په دنیا کې چې کوم اهل کتاب موږ نن سبا اهل کتاب موږ یو څوک یو، اصلي اهل کتاب څوک دي؟ موږ یو، ځکه چې موږ سره کتاب ده چې هغه یو لفظ محفوظ ده، هغه یو حرف محفوظ ده، دغه یو فقره محفوظ ده، د هغه یو انداز محفوظ ده. تاسو مخکې ځکه یو قري درونه ته هغه غټ قري وي خو ډېر غټ ملا وي چې وایي چې انعمت علیهم، تاسو به ټول چې ګیرئ ملا راته خبره دې وکړه یا که نه، ځکه چې تاسو ټول دې کې څوک تعریف نشي کولی. نو هغو ته راته فرمایي چې کوم خلک اهل کتاب دي فما جزاء من یفعل ذلک منکم تاسو د اهل کتابونه دو ته په دنیا کې سخت ذلیل، دو په دنیا کې رسوایي. نن مسلمان رسوا ده که رسوا نه ده؟ پربونو مسلمان ده رسوا ده که ذلیل ده که ذلیل نه ده؟ ذلیل ده. انشاءالله ذلت له وځي، فکر مه کوئ، دا روانه خبره ده ورځي. الحمدلله تبلیغ ولکه محنتونه دي، خدای دې برکات نصیب کړي، نور ملایان خدای علما دي خدای او ته خدای نور ترقي نصیب کړي. درنګ ته نور د موږ محنتونه چې څومره دي مختلف انداز باندې کېږي، دا ټول محنتونه موږ خپل محنتونه دي. لکه څنګه دي پلار یو جایداد وي، یو مارکیټ وي، پای کې سوپر مارکیټ وي، څه وي سوپر مارکیټ وي، یو کې ټیرونو دکان وي، بلکې فلانکي شی دکان وي، بلکې فلانکي شی دکان وي، یو ځای پکې نه ولې چې یو دکان ته چلاوه ته چلاوه، ځکه چې ټول خو چلول نشي یو سره. نو بیا هغه بیا یې پوسه کوشش کوي چې ټول پلار جوړاو ساتي. نو که هغه خپله کې یو رویې چې ټیرونه مو ونه اخلي هغه بېکاره دي. هغه بل ځای دی چې هغه چې د مو ټیرونه خو دا ټماټر څه کوي، ټماټر بیماري پیدا کوي. بل دی چې نه کپړې مې څه شه کوي. موږ ورور د ډېر ګپ شپ لګوي، انعام الدین نومیږي، بل تره زما مو ده هشه موجود پکې داسې کې وي. هغه خپله کې مسله یې بربروله چې که د کپړې په زکات کې ورکوي کېږي که نه کېږي. د کپړې په زکات کې ورکوي دا زکات پو کېږي که نه پو کېږي. هغه موږ ورور هغوی ته ویلو تره وي، هغوی ته چې نه پو کېږي ځکه چې انسان اول ضرورت مړی ټیکاله ده، ټیکاله خو چې میلاو شي که نه. نه بل موږ ورور ته وایو چې لغړ د بې ګرځي نو ښه پوه شوې. دا مثالونه ته ځکه ته وایي چې واضح په پوه وي. نو هغوی ته چې دغو خلکو د موږ چې کوم ده دا خلکو دنیا کې به ذلیل ویلې چې دو څه ده دو د دین باندې یعنې نیم دین باندې عمل کوي، نیم کوي. نن سبا وګورئ موږ څومره ډېر یو ګاڼ یو، خو څه ده
یعنې هغې زلت شته ده الحمدلله خدای مو ترتیب برابروي موسیقي ته چې محنتونه شروع دي نو خبره تاسو مو وایي ته چې مرکټ ته دا ټول مرکټونه چا دي دا زموږ دي دغه یو پلار وي خو که دو خپله کې جګړې کوي خپله کې جګړې کوي نو هغه به ورته وایي چې تاسو خو ټول تاسو مو زمن نه تاسو د خپل ځان تجارت کوئ مو ته نه کوئ ځکه چې مرکټ خو یې مو ده دا ټول شمېر یې مو دي د دوکان یې مو ده دا دوکان مو تاسو هم پکې نولي یې او تاسو هر یو ځان ته چې وایي بل نه منې کوئ دا څه مطلب شو دې مطلب دا شو د خپل مو مرکټ خرابوي څه خرابوي مرکټ خرابوي نو درنګ ته چې کوم موږ اخته یو که موږ وایو چې صوفیا وایي چې کوم خلک د سوي د خلک تزکیه کوي چې دا ټول خلک بېکاره ده ورکوه او تبلیغ وایي چې دا ټول خلک بېکاره ده نور ټول ورکوه مجاهدین یې چې دا ټول په توپي وورځوه پشي که نه ورکوه که نه ملایان وایي چې علم نه وي پشي ټولې خبرې غلط دي دا الله تعالی د دین سره وفاداري ده که بې وفایي تاسو ما ته وایئ دا د خپل مرکټ ګرم کول دي خپل دکان ګرم کول دي که د خدای دین بلندول دي د دې وجې نه د دغو شیانو ضرورت ده چې دا ټول محنتونه په ځای شي نو دا ځکه خدای بنیاد تزکیه ده تزکیه نه وي دغه رنګ ته جګړې به وي الحمدلله دا ترتیب چې کله موږ شروع کړو نو دنه هېڅوک نه و خوفزده سوا د یهودو و نصراو نه چې هغوی چې که دا مسلمان ته دا خبرې کېږي دا خپله کې جوړو کېږي نیمو خیر نشته ورکې ځکه چې مسلمان جوړوي چا ورته خیر نشته وګوره افغانستان کې طالبان صرف یو وړوکی غوندې جماعت و جوړاو څومره خلک یې وتښتولو دغسې 38 بادشاهۍ سره د بمونو سره د جزونو دو سره او هر څه سره موجود دي مسلح وو هر اسلحې نه مسلح وو دو په بوتل بم که نه تبر ولا اسلام سره په دغې باندې ټول ورغول چې دغه غوندې خلک زوی موټه شي مسلمان ده خو پرېږدي یې نه خپله کې جوړول ته یې خپله کې نه پرېږدي نو هغه به دا موږ په حیران وو چې موږ خو اوسه پورې که نه بس چا به وي چې دا بریلا ده چا به وي چې پنجپیره ده پنجپیره ویل ده چې توحید بیانوي بریلا ویل ده چې ذکر کوي نو ذکر د پیغمبر ذکر د قرآن وذکر الله کثیرا نه دی یعنې پوه شئ کوئ نو دغه ټول یې مختلف خبر چا به وي چې تبلیغ مخالف ده نو موږ خپله تبلیغیان یو پوه شئ وخت مو لګولی ده ټول عمر مولانا احسان حق صاحب رحمت دامت برکاته مولانا هغه مو پیربهي ده او چې کوم د استادان مې حضرت شیخ سنجان صاحب رحمت الله علیه ده شهید رحمت الله علیه ټول یې پېژنئ شیخ الاسلام تکي صاحب ده هغه مو استاد ده داسې کې څومره د دیوبند علماء دي هغه مو استادان دي موږ به حیران وو چې پیر مې دا پوښتنه ده دیوبندي ده او تبلیغانو سرپرسته ده وخت یې نه ده لګولی محبت خو شته که نه ما خو وخت لګولی ده بیا ما زه کې سوچ کولی چې دا شخص پوه نه دي څه دي پوه نه دي حقیقت خبره ده چې پوه نه وي چې سره پوه شي بیا خو دا خبرې نه کوي الا که داسې وي چې هغه ډېر بیمار وي که نه هغه بېله خبره ده نو محترمو دا چې کله موږ دا کار شروع کولو ډېر دا منې چې د تمامې دنیا کې به چې موږ پښه لګوله موږ د چا باندې وطن ګرم کړی ده ټول ته به یې سره اوسپنه جوړه کړې ورته اوس الحمدلله دا د کار برکت دا ده چې نن د یوې چترۍ لاندې تبلیغ والا جمعیت والا سپاه صحابه والا تمام چې څومره دیني جماعتونه دي هغه تاسو چېرته لاړ شئ پېښور دارالرحمان ته لاړ شئ هغه وایي چې دا ټول دارالمؤمنین ده څه ده دا یې ټولو په ګاډه ده نور ښایي چې دا یې دا دو ده
دا خانقاه فلانیه ده، دا خانقاه فلانیه ده، دا څه ده؟ دا دارالایمان ده. ځکه موږ نمای دارالایمان یې ده چې دا د مؤمنانو در ده. چې یوازې غیر مقلد وایي تاسو وترسئ، هغه وایي دا موږ ټول مسلمان بوګاړه ده. نو هغه وایي دا خو ذکر کوي، وایي دغسې منو. لاسونه خپله غوچوي ده، کوي ذکر غیر سیز ده. یو وار ذکر ناست و کمرې کې یو شفیع مذهب ناست و، یو حنبلي مذهب ناست و، یعقوب حنبلي مذهب ده. او هغه چې کوم د ریاض څه ده ریاض، هغه شفیع مذهب دی، کراچۍ دی. یو حنفي و، یو دغه نه راغلي و بهر ملک نه، هغه راغلي تبلیغیان راغلي وکړي، هغه یې ملکي مذهب باله. ما چې الحمدلله ټول په ځای ناست دی. نو جماعتونو له خود په ځای کېني چې مسلکونو نه په ځای کېني، هغو ته یې دا نو دغه فضا دا فرض کلمونې ده. مسلمان چې کوم دي په وړو وړو خبرو خپله کې اخته ده. داسې خبرې ته په اخته یې بدو باندې. نو دا محنتونه چې ته موږ جمع کړو دا یو کار ده که کار نه ده؟ چې ټول محنتونه ته ټول محنتونه جمع کړې نو تا ته باندې کافر بیا نشي کولی، وار کول نشي کولی تا باندې کافر نه بریږي. الله تعالی موږ ته دغه خبره کړې ده: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تاسو چې کوم ده او خلکو نیتونه یهودو نصارا غوندې مه جوړېږئ چې تاسو ټوټې شئ او خپله کې اختلاف شروع کړئ او چې بنیادي کارونه دي هغه هم پرېږدوئ. بینات څه شی؟ بنیادي احکام. تاسو ته بنیادي احکام راغلي دي، په هغو باندې هغه مو پرېږدولو. په وړو خبره خپله کې اخته شئ، زیره خبره چې دا نفس پرستي ده. څه ده؟ نفس پرستي ده. نو دې لپاره موږ دا محنت کوو چې 3 خبرې دي تاسو: تزکیه، پورا اسلام، پورا دین، اتفاق اتحاد. په دې باندې اتفاق اتحاد کې موږ ځکه خلک خبر کېږي چې هغه موږ ته چې تاسو توحید کوئ، توحید بیانوئ، خو توحید په پردې کې په پیغمبرانو باندې، په صحابه کرامو باندې دې په پردې کې کومې طعن مه کوئ. دا خو د خدای پیغمبران دي، ته په امریکې طعن نه کوې، په پیغمبر طعن کوې. بل اصول دا ده چې تاسو پیغمبر اسلام محبت شرط ده، صحابه کرام سره محبت ضروری ده، لیکن د الله او دوستان سره محبت ضروری ده. خو د ده محبت په پردې کې تاسو شرک مه کوئ، شرکي افعال مه کوئ. شرک دې ته یې چې عقیده یې دا وي چې نفع نقصان والا دا بنده ده، دا عقیدې والا مشرک شو. دغه عقیده خو دې نه وي، خو هغسې بس خوان درکېږي کبرو ته پروت وي. دا څه ده؟ عملي شرکیه یې څه وي ته یې. نو دې باندې بریلیان به وایي چې دا خو موږ مخالف کوي، ځکه دا ټول دنیا مخالفه کوي. د خبرې داسې کېده د ټول مخالف ده. بل هم دا خبره کوله اوس هغه د لیکلي په کروڑو د خلک لیکلي مو وي چې تاسو چې کوم ده تحقیق کوئ، خو تحقیق خپل تحقیق ته قرآن و سنت نه مه یایئ. تاسو داسې قرآن کېږدئ که نه، ورځې کتاب یې او داسې تبت یدا ابي لهب وتب، داسې خدمات شه اسکات ووله چې به اسکات په شکوره باندې پاس کېږدئ. ترجمه دغه ده. او بل هغه ځواب کې ته ویل چې ابا واستكبر وکان من الکافرین. شیطان ته وایي چې ته کېنه اسکات ته نه کېناستلو، نو دا و کافر. دا یې ترجمې دي. نو دې وجې نه موږ ته چې تاسو تحقیق کوئ، خو داسې خپل تحقیق ته قرآن و سنت نه مه یایئ. اختلافي مسایل دي، دې کې بس وایي چې ما په نظر دا حق ده، کس جګړه ختم ده. څلورمه خبره دا وه چې تاسو دین کوم کار کوئ، ټول محنتونه د خیر برکت کارونه دي. جهاد د خیر کار ده، تبلیغ د خیر کار ده، دغه د څه ده د نور که څوک د سبا کې هم دفاع کوي، که څوک ختم نبات کارونه کوي، ټول خپل کارونه دي. خو داسې مه چې کوم کار زه کوم دا کار د نور کارونه نه دي، داسې مه تقابلي انداز میں نه پیش کرو. خپل کار تقابلي انداز سره مه پیش کوئ.
هغه تبلیغ وایي دا که موږ ته چې تا دا خبره تاسو وګورئ سوچ په وکړ نه دي دغه یو ته خو نه یې دغه ټول دغه یې تاسو ویل چاته وایي سیاسي خلک یې چې هغه نه حکومت نه څنګه به دین راولي یې که نه علمونه چې علم سره نه وي ته څنګه دین راولي خبره خو ټیک کوي موږ دا خبره ټول ته کوو چې تاسو ټول موږ یو خپله کې لاس یې مو ده سترګې یې مو دي سترګې د لاس کار نشي کولی لاس د سترګو کار نشي کولی شي پښې یې مو دي لاسونه یې مو دي خو پښې لاسونو کار کولی شي چې ګوډ وي لاسونه یې کار کولی شي ژبه چې کومه ده دوی د غږونو کار کولی شي دا ټول د دین د ټول د شیونه ټول دي څه سترګې دي څه غږونه دي څه لاسونه دي دا چې ټول جامه کې څه ده دا انسان ده او دا چې روغ وي ټول جوړ وي بیا په ټول باندې بار ده او چې بیا کله څه وي سترګې هسې کې کېږدوي غږونه هسې کې پرته وي نو دا خو انسان نه شو دا خو اعضا شو نو دغه نه موږ ته هېڅ داسې واقع زموږ ټول دین یو ده دغه محنتونه جمع کول دي ظاهره خبره دا خبره کفر ته خوند نه ورکوي نو دې وجې نه الله رب العالمین جل جلاله خپل فضل و کرم سره دا کار کوي کنه چې اوس تقریبا دنیا ته ورسېدو کار دا تاسو مخکې ځکه د مکې مکرمې والخال ناست ځکه دا د مکې مکرمې ده په پرول تاسو چې دا چې دغه وخت راغله وخت لګوله دنه مخکې نور لري هغه لوړلو دا ورغلو سبا ته نور روان دي اسم بله رسته نو د انډونیشن هغه د مختلفو ممالکو نه خلک هغه پوه شو چې دا موږ مسلمان ټول ځای ته کېږو خپله کې نو چې دا مسلمان ځای ته شي نو دا د څومره لوی غټ کار ده څومره لوی اجر ثواب ده چې ته یو کار مې دومره اجر میلویږي په دا ټولو کارونو چې تر جمع کې دا لوی عظیم کار ده د دې لپاره تاسو نه وخت لګوئ خوښه مو ده که نه چې لا لکه خلک د ځان خلک چې دې ته ګورم دا اسلام آباد نه راغلی دي څوک د یو ځای نه څوک د بل ځای نه دا دیر نه راغلي دي نو تاسو دې لپاره یوه چیله دې چیلې کې دا دې لپاره دا نه ده چیلې کې خپل یو برکات ده سړي کې په اعمالو کې پوخ شي تاسو ته خیال نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمیل دي چې تاسو چې کوم سړی 40 ورځې د جماعت سره لمونځ وکړي تکبیر ولا سره هغه د نفاق نه بری ده او بل د جنت دوزخ نه هغه ته سرټیفیکیټ میلاو شو نو څنګه یې میلاو شو که څه کوي هغه بیا نه کوي بیا مطلب یې دا ده چې 40 ورځې کې دومره پوخ شي چې انشاءالله بیا نه پاتې کېږي بیا نه پاتې کېږي وینه د پخوالي وجې نه چې پوخ شي 40 ورځې کې نو دې کې یو خو دا ده بل دا ده چې د کار زده کیسه چې کله کار زده نه وي څوک یوه خبره کوي څوک بله خبره کوي بیا کله یې په کار غلط پیش کوي نو هغې یا کار په ترتیب باندې پوه شي په خبرو باندې پوه شي چېرې دا خو څه دي ډېر خلک داسې روشي چې لاس تېره کړي هغه چې موږ وړي کې چې دغه بس دغه ذکر کوه بل څه کار سره شته نو سره دا موږ ټول کارونه شته کې دا د دې لپاره وه چې دا تاسو ته ده علماو د لپاره خو یا ضروري ځکه چې هغه صرف د ترتیب زده کړي نور عالمان دي خپله به یې کوي او بل دا چې موږ څوک چا کار نه نیسو څوک تبلیغ ته درومي که څوک تجارت په خپل کوي که څوک فوجي ده فوج ته خپل درومي که څوک سپۍ کوي سپۍ د سپۍ موږي خو دا کار ټول ضرورت ده کار ټول ضرورت ده تبلیغ ورته کېږي الحمدلله تبلیغ ورته دومره خلکو کې وخت لګولی ده چې اوس کې وایي چا تبلیغ کې وخت لګولی اوس څه کوي دا اوس نیمه مجموعه مو خپل لګولی چا جهاد کې وخت لګولی اوس څه کوي مجاهدین شته هغه خپله چک شو ملایان شته طالبان شته ټول جامع دی موږ کې شایو خو دا چې دعا کوي چې الله رب العالمین جل جلاله نور مخبره کیږي نور مخبره کیږي دعا وکړي الحمدلله العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریة محمد وآل طیبین الطاهرین یا رب العالمین ته موږ معاف کړي یا الله تعالی خپل رضا نصیب کړي یا الله تعالی خپل صحیح ورکوي ته نصیب یا جل جلاله دا سملګرو رب العالمین محنت کړه رغلی دي رب العالمین جل جلاله یا الله خپل مال لګوله ده خپل ځان لګوله ده وخت لګوله ده شپه یې تېره کړه رب العالمین جل جلاله دا ټول تقبل کړي الله رب العالمین تمام مسلمان په خیر متفق او متحد کړي چې د څومره ملګري رغلي چا څه ضرورت ده چا څه حاجات ته رب العالمین ته یې په راکړي یا الله چا چې نیکې ردي دي رب العالمین نیک تمناونه دي خوښۍ هغې دي ارمانونه دي ټول یې په راکړي
کی چاہتے محتاج ما کی دنیا خستا کی آخرت خستا کی الله رب العالمین تمام مسلمان په خیر متفق او متحد کی چې څومره مهنتونه دین کیږي شاید تبلیغ په صورت کې دي یا رب العالمین مدرسو په صورت کې دي یا الله جل جلاله د خپل نبوت په صورت کې په کوم صورت تمام صورتونو کې چې رب العالمین جل جلاله ته پسند دي الله رب العالمین او ته نور ترقی کې رب العالمین جل جلاله نور یا بیاری وکي الله رب العالمین جل جلاله کې اخلاص نصیب کی موږ ټول ته خدای رب العالمین اخلاص نصیب کی مستقبل تعلق نصیب کی عافیت سره مستقبل خپل شتون کا محبت نصیب کی رب العالمین جل جلاله دغه جامع رب العالمین جل جلاله بیمارانو یې غا تندرست کی کور کې بیمارانو یې غا تندرست کی ټول ته رب العالمین جل جلاله دنیا د آخرت خوشی نه ملامال کی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک الرحمن الرحیم بخش و اشراق نفل